السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتونکو یو بل مرګلی سوال کړی دی د سعودیانا چې مفتی صاحب کچری یو کس په خپل کاروبار کې او نوکری کې مصروف وي او دومره مصروف او مشغول شي چې فرض منځ هم ورته پرېږدوي، نو د داسې کس چې هغه د خپل کار دپاره د خپل روزګار دپاره فرض منځ هم پرېږدي، قضا کوي او بیا د هغه قضا هم نه راګرځوي، نو داسې کس دغه د کار نه حاصلېدونکي کمایي یا د داسې کس تنخوا هغه حلال دی که حرام؟ جواب دا دی چې منځ په مسلمانو باندې په جماعت سره کول واجب کړی شوي او منځ هغه عبادت دی چې مسلمان دپاره دومره ارزښت، اهمیت او افادیت لري لکه څرنګه د انسان بدن دپاره سر لري. او منځ هغه عبادت دی چې په قیامت په ورځې باندې به د ټولو اعمالو کې لومبی چې کوم عمل حساب اخیستی شي هغه منځ دی. نو دا قسمه مهم اهم عبادت پرېږدول د مسلمان شان نه دی، خو البته که یو کس منځ بالکل نه کوي یا د نوکري په وخت کې د کاروبار په وخت کې منځ بالکل پرېږدوي او بیا قضا هم نه کوي، نو اگر چې د دې دغه عمل دا د یو مسلمان عمل نه دی او دغه کس د دې د منځ پرېږدولو د وجې نه فاسق و فاجر دی، خو چې کومه پیسه که دی ګټي که چېرې هغه فی نفسي په خپله حرام څیز نه خرڅوي، حلال څیزونه خرڅوي یا کار د حلال څیز کوي یا د چا نوکري کوي، نو په خیر طریقې سره کوي، نو د هغه وخت چې کوم وخت دې منځ قضا کړی دی خو کار یې کړی دی، هغه پیسې هغه د دې تنخوا بالکل جایزه دی، حلاله دی، هغه د استملوی شي. خو البته داسې کس ته پکار دی چې د منځ اهتمام دې وکړي، ولې چې منځ دا د مسلمان او د کافر، د اسلام او د کفر په منځ کې فرق او امتیاز کوونکی عمل دی. الله رب العزت ته موږ ټول منځ ګزار وګرځوي. والسلام.